بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ ویلو چې اسم مبني تعریف موږ کړه او د اسم مبني موږ وی چې اته قسمونه دي مضمرات او د مضمرات مبارک موږ اول د مضمرات تعریف کړه او د اولی مبني دي. بیا د ضمیر اول دوه قسمونه متصل او منفصل او بیا درې قسمونه مرفوع منصوب مجرور او ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل او مجرور متصل. د دې پنځو قسمونو تعریف او د دې ګردانونه دا بیان کړو او بیا ضمیر مرفوع متصل په دوه قسمه باندې بارز او مستتر دا غي مکمل تفصیل کړو. بیا قاعده موږ درې بیان کړې وي. اولنې قاعده ضمیر مرفوع منفصل به کله استعمالېږي، دویم د ضمیر شان ضمیر قسم مبارک او دریم د ضمیر فصل مبارک. بیا په اسماء اشارات کې موږ د اسماء اشارات تعریف کړو، وجه بنا ویلې و چې دا ولې مبني نه مشار الیه مبارک مو خبره کړو د مشار الیه پہچان مشار الیه نه راغلی نشي چل وي او اسماء اشارات کم دي او د قریب د پاره د بعید د پاره د متوسط د پاره په شروع کې هاي تنبیه په اخر کې کافی خطاب دا لګولېږي دا موږ. بیا موږ په دریم نمبر باندې اسم موصول کې اسم موصول څه ته وایي او صله څه ته وایي. اسم موصول ولی مبني دی؟ اسماء موصولات عام طور باندې کوم استعمالېږي او پایږي د صيغې د معنا دواړو په لحاظ سره فرق وي هغه او هغه اسماء افعال چې د واحد تصریح جمعي د لپاره استعمالېږي هغه د ايون او یتون څلور حالتونه او ذو د قبيله بن طيب لغت کې او الافلام په معنا د الذي چې اسم فاعل مفعول شي دا ویل شي. څلورم نمبر اسماء افعال بیا اسماء افعال چې په معنا فعل ماضي په معنا فعل امر وي ولی مبني وي. فعال په باره کې خبره کړو چې فعال د ثلاث مجرد نه قیاسي تور باندې دا با اسم فاعل اسم فعل په معنا امر حاضر وي او د دې سره درې قسم فعال نور هم راځي چې یو هغه د مفرد مفرد د مصدر معرفه په معنا باندې وي یا هغه د مؤنث لپاره صفت وي او یا د مؤنث لپاره عالم وي. بیا موږ اسماء اصوات ویلو چې دې په ذریعه سره چاته आवाज نقل کړی شي یا چاته आवाज وکړل شي. بیا موږ دینه بعد مرکبات ویلو چې دوه اسمونه یو سم جوړ شوی او د دوانو دیو بل سره تعلق دا د اسناد هم نوي د اضافت هم نوي او د موصوف صفت هم نوي. نو موږ ویلو چې دا دوه اسمونه دي په دې کې د دویم بیا متضمن وي معنا د حرف لرو یا نه کو دویم په متضمن معنا د حرف لرو مبني بوي او کچته متضمن نو معنا د حرف لرو بیا په معرب غیر منصرف وي غیر منصرف وي د عالمیت توجنه او د ترکیب د وجنه. بیا پرون سبق کې موږ کنایات ویلو د اسماء کنایات دا ته ویل کېږي چې په عدد مبهم یا په حدیث مبهم دلالت کوي. په عدد مبهم د لپاره کم او کذا استعمالېږي او دا حدیث مبهم د لپاره استعمالېږي کایته او دی جدید بنا وجه موږ ویلو چې کم ولې مبني دی کم ځکه مبني دی چې متضمن د معنا د حرف استفهام در حمزه استفهام ولا معنا بګ پرته نه کذا ځکه چې د کاف حرف تشبیه او د دایش مشاري نه جوړ شوی د دوانه مبني دي کایته او دی ته ځکه مبني دي چې جملې په ځای باندې واقع کیږي جمله دا مبني وي. بیا موږ دا خبره کړو چې کم په دوه قسمه ده کم استفهامیه او خبریه. کم استفهامیه چې آی مبارک کې د کم په ذریعه سره د چانه د پوښتنه کړل شي او کم خبریه چې کم په ذریعه سره خبر ورکړل شي وضاحت په عدد مبهم بدلت. بیا پہچان دا و چې د کم استفهامین وروسته به تمیز مفرد منصوبی او دا کم خبرین وروسته تمیز مفرد مجرور مطلب شي او جمع مجرور مطلب شي د دوانو سره کله مين بیانیه دا هم لګولېږي مين ظاهري دا او کله کله د کم تمیز دا حذف کولېږي چې قرینه موجوده نو وی چې کله د کم وروسته معرفه راشي نو پته لګي چې دا تمیز منصوب دي ځکه تمیز همیشه لپاره نکره راځي. بیا موږ دا ویلو چې دا کم په ترکیب کې کله محلل منصوب کله محلل مجرور او کله محلل مرفوع واقع کیږي. محلل منصوب کله وی چې کله د دین وروسته اسم راغلی د دین وروسته فعل راغلی او دا فعل سره ضمیر د مفعول نه وی لګیدل نو په دې صورت کې به دا منصوب وي. بیا چې منصوب وي نیابه د مفعول به یا د مفعول فيه او یا د مفعول مطلق د وجه نه کدین وروسته کم وروسته مصدر راغلی د مفعول مطلق د وجه به منصوب وي کدین وروسته ظرف راغلی د مفعول فيه د وجه به منصوب وي او کدین وروسته نه اسم راغلی او دا د دین وروسته
نه دا راغلو نه د فعل راغلو چې دا نورستو ضمیر راغلی او نه دا غي نورستو نه دا غي نورستو ظرف راغلو ان د مصدر راغلو نو بیا منصوب د مفعول به دی ودینه ویم نمبر کم مجرور کله وی چې مخکې د کله مضاف راغلی یا ته حرف جر راغلی او دریم نمبر چې کم به مرفوع کړی وي چې کله ته مخکې حرف جر او مضاف نه راغلی او وروستو ته داسې فعل نه راغلی چې سره ضمیر د منصوب داسې فعل یا خو ته سره فعل نه راغلی یا فعل راغلی خو باید کې ضمیر د مفعول به وي نو دا به مرفوع وي بیا که چېرته دا د کم نه وروستو ظرف راغلی چې د خبر دو چې نه مرفوع وي او که د کم نه وروستو ظرف نه راغلی چې بیا به د مبتدا د وجې نه مرفوع وي په دې باندې پوه شوئ اوس نن سبق کې په اسم غیر متمکن په اقسامو کې اخرنی قسم هغه دي بعض ظروف دا ته ویل کېږي مخکې دا ویل شوی مفعول فيه د ظرف وایي چې د فعل د صادرېدو په ځای باندې یا د فعل د صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي د فعل د صادرېدو په ځای باندې یا د فعل د صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي چې د فاعل نه د فعل صادرېدو په کوم وخت کې صادر شوی د فاعل نه د فعل صادرېدو نو په کوم ځای کې صادر شو نو که په ځای باندې دلالت کوي نو ایت ویل کېږي ظرف مکان او چې په وخت باندې دلالت کوي نو ایت ویل کېږي ظرف زمان بیا دا ظروف سری نو ټول ظروف وړي شي دي خو ټول ظروف مبني نه دي بلکې بعض ظروف مبني دي نو دی ودی نه په اجمال کې ویلو چې اتم نمبر هغه بعض ظروف دي او دل لګي هم دا ټول نه راول نه پای کې د قبل او بعد او فوق تحت یعنی کم اطراف سری کنه هغه بیانې نو د قبل او بعد او فوق او تحت درې حالتونه دي د قبل او بعد سوالتونه دي درې حالتونه دي یو حالت دا ده چې د قبل او بعد مضاف الیه د قبل او بعد او فوق او تحت همیشه لپاره مضاف واقع دي همیشه لپاره مضاف الیه د دې بیا مذکور وي یا ولدی مضاف الیه محذوف نسیا منسیا او یا ولدی مضاف الیه محذوف منوی مضاف الیه مذکور وي لکه د هغې لپاره مثال من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء نو دلته کې د دې قبل كل شيء د دې نه وروستو دا قبل مضاف ته او كل شيء دا مضاف الیه دی صحیح شوله او چې کله مضاف الیه د دې مذکور نه محذوف وي نسیا منسیه معنی دا ده چې نه په ذهن کې موجود وي او نه په لفظونو کې موجود وي لکه ویل کېږي رب بعدن کان خیرا من قبل چې ډېر کرتا دا وروستنی حالت دا د مخکینی حالت نه بهتر وي ډېر کرتا وروستنی حالت نو دلته کې رب بعدن کان خیرا من قبل دلته کې دا بعدن بعد راغلی د دې نه وروسته مضاف الیه نشته نه معذوف دی او نه منوي دی نو دې ته ویل کېږي نسیا منسیه نه مذکور دی او نه محذوف دی په منوي دی نو د دې دا دوه صورتونه چې کوم دي چې کله مضاف الیه د دې مذکور وي یا محذوف وي نسیا منسیه نو په دې صورتونو کې به دا قبل او بعدو دا به معرب وي ولې به معرب وي ځکه به معرب وي چې دا اسم دی وصل په اسماو کې اعراب دی او کله د قبل او بعد او فوق او تحت د دې مضاف الیه محذوف منوی یعنی مضاف الیه په لفظونو کې نه ذکر خو په نیت کې ذکر وي نو دې صورت کې بدا معرب وي لکه الله تعالی فرمایي لله الامر من قبل ومن بعد چې دا الله پاک لپاره ټول اختیارات دي من قبل ومن بعد دا هر څه نه مخکې وروسته نو په دې صورت کې به دا مضاف الیه به مبني وي په ضمه باندې دا قبل او بعد دا مبني وي په څه باندې لکه تاسو دا کتابونه چې شروع کوي وای اما بعد دا وروسته لري ای بعد الحمد والصلاه یعنی د حمد او صلات نه وروسته لکه کله خطبه شروع کیږي لاول خلک وای الحمد لله وحده والصلاه والسلام علی نبی بعد اما بعد یعنی لاول مې د الله تعریف بیان کو بیا مې پیغمبر سلام باندې درود وي ورسته د حمد او صلات نه نو دا لګي دا اما بعد بعضل کې سره اما بعد الحمد والصلاه نو دا مضاف الیه دی خو په لفظونو کې تشته ده لګره لله الامر الله تعالی پر اختیار ده من قبل بعد کې من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء
دا الله تعالی لپاره اختیار دی دا هر څه د مخکې د هر څه نه وروستو نو دا کل شیء مضاف الیه دا محذوف ده او منوی ده منوی معنی یې په نیت کې موجود ده پوه شئ په دې صورت کې به دا مبني وي ولې به مبني وي چې په دې صورت کې د دې مشابهت راغی د حرف سره په مشابهت افتقاری کې پس کې مشابهت افتقاری کې لکه څنګه چې حرف خپل معنی ورکولو کې ضم د بلې کلمې ته محتاج دی دغه شرط دا قبل او بعد او فوق او تحت دا هم په خپل معنی ورکولو کې مضاف الیه ته محتاج دی پوه شئ بیا اصل وای په مورا اصل په مبني کې دا خبره چې دا مبني علی السکون وي نو دلته کې دا مبني علی الحرکت ولې او مبني علی ضمه ولې نو وای چې دا زګه کنه چې پدې کې د مضاف الیه په لر کولو باندې ډیر زیات خفت راغله سپکواله پکې راغله او ضمه په ټولو حرکتونو کې ثقيل ده سره درانه ده ثقيل ده نو چې د دې هغه کمواله دې ته محسوس نشي کو چې دې یو مضبوط حرف به راشي چې ثقل پکې راشي بدی دا قبل او بعد سوالتونه دي درې حالتونه نمبر 1 حالت سره چې مضاف الیه مذکور وي مضاف الیه سوي مذکور وي او نمبر 2 مضاف الیه محذوف نسیا منسیه نسیا منسیه څه مطلب دی چې نه په نیت کې وي او نه په لفظونو کې وي نه په لفظونو کې وي او نه په نیت کې وي نو په دې دوه صورتونو کې مضاف دا قبل او بعد او فوق او تحت دا بسوي معرب وي سبب خو په یو صورت کې بدا مبني وي چې قبل او بعد دا مضاف او مضاف الیه د سوي محذوف او منوي وي محذوف منوي وي یعنی په لفظونو کې نه وي ذکر او معنیت کې وي نو په دې صورت کې بدا مبني وي ولې به مبني وي د مشابهت دا وایي ګوره نو دی وجه نه وایي چې په دې کې دا بعضي ظروف په مبني ځکه چې قبل او بعد حالتونه دي نو په یو حالت کې مبني ده او په دوه کې معرب ده الظروف المبنيه على اقسام ظروف مبنيه په څو قسمه باندې دي منها ما قطع عن الاضافه یو قسم د ظروفونه هغه دي چې هغه مقطوع عن الاضافه وي یعنی د اضافت نه کټ کړل شوی د اضافت نه کټ کړل شوی بان څه مطلب دی د خبرې قطع عن الاضافه څه مطلب دی نو په خپل باندې وي بان حذف المضاف الیه چې دې مضاف الیه څه شوی حذف کړل شي لکه قبل او بعد او فوق او تحت قال الله تعالی لله الامر من قبل ومن بعد دا الله تعالی لپاره اختیار دی دا څه نه مکه ورسو ودلګي دا قبل او بعد لیکلي دی مضاف الیه د دې نشته مضاف الیه څه شي دی دا په خپل هم کړي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء واستاسو وګورئ د قبل او بعد په دوانو باندې ضمیر راغلی ده کنه خو چې کله د دې مضاف الیه ذکر کړل شو اے من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء نو په قبل او بعد باندې وس کسره راغله ځکه چې دا وس شلو معرب شو معرب پوه شئ و دا په کلم صورت کې وي و هذا و اذا قبل او بعد ما مبني هلبي اذا كان المحذوف منويا للمتكلم کله چې دا محذوف منوي وي د متکلم پوه شئ د متکلم لپاره یعنی کوم څه چې ذکر کړل شوی ها دا محذوف او منوي دی والا لكانت معربه کده سینوي نو دا بیا معرب وي کده سینې معرب مطلب دا دی وای کچر دا مضاف الیه خو یا ذکر کړل شوی ایا مضاف الیه محذوف نسي منسیه نو په دې صورت کې بدا معرب وي لکه پوه شو بلی باندې وعلى هذا قرئ او په دې باندې دا ویل شوی دی لله الامر من قبلین ومن بعدین اي وای دا چې محذوف منوي نه کنه نو دا بیا د کې بدا معرب وي او په دې قراءت سره لله الامر من قبلین ومن بعدین ولګي وتسمى الغايات او دې د غایات ولګي یعنی چې کله مضاف الیه د محذوف منوي وي نو په دې صورت کې د غایات وي غایات د غایت جمع انتها ته ولګي چونکې د دې هغه مضاف الیه هم حذف کړل شوی نو گویا کې دا په مینس کې انتها ته رسیدلی په مینس کې څه ته رسیدلی دا پوه شو به باندې نو دا ټول ظروف په بای کې خبره بګی نمبر 2 په دې قبل او بعد په خبره باندې پوه شو تاسو دویم نمبر ومنها حيث او د دینه یو حيث ده حيث دا د مکان لپاره ډیر استعماليږي او د زمان لپاره لګ استعماليږي د امام اخفش رحمت الله علیه په نسبت باندې
کله کله د زمانه لپاره استعماليږي او د نور نو هاتو باندې باندې مکان لپاره استعماليږي نو دا حيث دا به مبني وي کله به مبني وي چې کله دا حيث د دې اضافت شي جمله طرف ته د دې اضافت شي څه ده خارج حيث اضافت جمله طرف ته کیږي اکثرا کله کله د دې اضافت کیږي مبني طرف دا مفرد طرف ته لکه الله تعالی فرمایي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله تعالی وایي سنستدرجهم من با فقلار قلار باندې رسو د کافران د دوه غزیتا او مهلت ولا ورکو چې نسو به منګه من حيث د داسې دی نه لا يعلمون چې دوه په پويږي هم نه لا يعلمون چې دوه په پويږي هم واښوي یا بل مثال لکه اجلس حيث جلس زيد اجلس حيث جلس زيد سکینه په هغه ځای کې کم ځای کې زید ناس وستا حيث دا ولي مبني حيث ولي مبني حيث ځکه مبني دی چې د دین ورستو جمله راغلي د دین ورستو راغلي دا حيث همیشه لپاره مضاف جملې طرف حيث همیشه لپاره مضاف څه ده ها ولڅنګه کې دا مضاف او دا جمله جنن دا هم مبني وي دا صاحب مفصل په باندې دا اکثر نوحات په باندې جمله مبني ولڅنګه کې بدی کله چې د حيث نو جمله راشي نو دا جمله دا ډایرکټ جمله مضاف الیه نه وي بلکې دا جمله په اعتبار د مصدر سره دا جمله په اعتبار او په تعویل د مصدر سره دا مبني جمله په اعتبار د مصدر سره په تعویل د مصدر سره سوي مطلب دا دی اجلس حيث جلس زيد وې ته په هغه ځای کې کینه په کوم ځای کې چې زید ناشته یعنی د زید د کیناستو په ځای باندې کینه نو دا په اصل کې دا اجلس حيث جلس زيد د دې مصدر جلوس دی جلوس زيد حيث جلوس زيد ٹھیک دی دا شان الله تعالی موږ په قلال باندې مهلت ورکو ته رانی سمږو من حيث د دې سن لا يعلم چې نه پوي نو دلته دا جمله ده او د دې جملې مصدر چې نه دا عدم علم دی عدم علم یعنی الله تعالی وایي سنستدرجهم منغا په سره منغا په قلال باندې رانی سجولات داسې دینا لا يعلمون من حيث دا هذا لا يعلمون چې دوی نه پوي یعنی من حيث عدم علمهم دا داسې دینا چې دوی د علم نه اخول واښو به معنی نو حيث دا مضاف جمله طرف ته او جمله چې نه دا ډایرکټ مضاف الیه بلکې جمله په تعویل د مصدر سره مضاف الیه جمله په تعویل دا او دلته مصدر شته مصدر نشته کنه مصدر خو نشته جمله راغلی دا او مصدر د دې محذوف دی مصدر د دې سره نو د دې قبل او بعد په شان حالت شو قبل او بعد د دې مضاف الیه محذوف منوي نو د دې حيث هغه مضاف الیه چې هغه جلوس زیدین دی دا محذوف تا یعنی ذکر شوی نه او منوی د پنیت کې شته ده نو مشابهت افتقاری د وجه نه داسې شو مبني شو تاسو په اړه شوي به باندې دا حيث دا دیم نمبر په ظروف مبنیو کې دیم نمبر حيث ده حيث اکثر دا حيث سره راځي یو الله خبره حيث سره راځي د عام علما کرام عام نو هاتو به باندې د مکان راځي امام اخفش رحمت الله علیه چې زمانه د پر راځي بیا دغه خبره پکې دا چې دا حيث ولي مبني ده حيث ولي مبني ده حيث دغه مبني ده چې د دې اضافت همیشه لپاره جملې ته کیږي د دې اضافت همیشه لپاره همیشه اکثر د دې جملې ته کیږي کله کله مفرد ته کیږي مفرد خبره کوم وته حيث اضافت اکثرا عموما دا څه ته کیږي جملې طرف ته کیږي او جمله په اعتبار د جملې سره دا مضاف الیه وي خو دا جمله مضاف الیه نه بلکې اصل کې پدې کې دا مضمون جمله چې کم ده پدې کې دا مصدر د دې چې نو هغه مضاف دغه وی مضاف الیه یعنی دا جمله په تعویل د مصدر سره دا جمله په اعتبار د مصدر سره مضاف الیه نو دلته کې د دې حيث هغه مضاف الیه هغه جمله نه ده بلکې په اصل کې څه ده مصدر د دې جملې ده مصدر د دې او هغه مصدر د دې محذوف ته منوي ده د دې وجه نه دا څه ده پرې باندې پوښوي تاسو ها دا ته وګورئ بیا وګورئ وي ومنها او د دینه حيث د دینه یو حيث ده بنیت چې مبني کړل شوی دی ولی تشبیها لها بالغایات چې د دې غایات سره تشبیه ده
غایات د قبل او بعد دی کنه پس کې وسره تشبیه ده لکه څنګه چې د قبل او د بعدو مضاف الیه محذوف منوی وي دغه شان دي دی هغه مضاف الیه هم سوي محذوف منوی وي وې لملازمتها الاضافه الى لملازمتها الاضافه الى الجمله ذکر چې د دې سره دا خبره لازم ده چې د دې اضافت وسته شوی جملې ته بالاکثر فاکثر دیونه کې په اکثر دیونه کې لکه دا اذ حيث زيد جالس دا موږ وي لکه اجلس مکان جلوس زيدين وایو قال الله تعالی سنستدرج من حيث لا يعلمون پدې پوه شئ تاسو لکه پدې باندې پوه شئ بلا وقد تضاف الى المفرد کله کله د دې اضافت کیږي مفرد ته لکه لکه یو شی لیکل لري اما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا اما ترى حيث سهيل طالعا اما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء نجما يضيء كالشهاب ساطعا فدې مثال کې د حيث اضافت شوی دی مفرد طرف ته الا ترى اما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا ساطعا ها وی اما ترى اته نګوري په کم دی کې دا سهيل د ستوري سیاري نوم دی په داسې حال کې چې دا سهيل دا ستوره راختون کې دی نجمن داسې ستوره دی یضیء کالشهاب ساطعا دا پړقیږي پشان دا غبلیدون کې لمبه نو دلته کې په دې مثال کې محل الاستشهاد دا شعر د څه لپاره راوړل شوی دی په دې صورت کې دا حيث اضافت شوی دی مفرد طرف ته سهيل ته شوی دی نو وس په دې کې دا خبره ده چې کله مفرد طرف ته اضافت وشي نو بیا به د حيث معرب وي که مبني به وي نو د اکثر علما کرامو په نسبت باندې دا دین وروسته چې کله مفرد راشي نو دا بیا معرب وي ځکه الدغه خداغه جملې طرف ته اضافت شوی او په جمله کې موږ ویلو چیرې کم چې پکې دغه مضمون د جملې د مصدر د په اعتبار د مصدر سره لا دغه ګرځي مبني ګرځي نو مضاف الیه ګرځي دلته کې پکې دا خبره نشته ده نو دا اکثر علما کرام په دې باندې دا معرب ده او بعضو چې نه دا په دې باندې عطف ته حمل له نو هغه مبني له دغه مبني ترکیب په څنګه کوله اما ترى حيث سهيل طالع اته نګوري کم هغه زیتا کم دنه چې سهيل په داسې حال کې جراحتون کوي نجمن داسې ستوره ده یضيء كالشهاب ساطعا یضيء چې پړقي كالشهاب شهاب شولې ته وي ساطعا چې پای باندې کوړې والے کی اما ترى حرف استفهام ما ترى فعل نفي انت ضمیر پکې نوم واخلا انت ضمیر مرفوع متصل فاعل او حيث فعل كم طرف فعل حيث مضاف سهيل ذو الحال او طالعا ولا ذو الحال سره خپل حالنا مضاف الیه شو مضاف سره خپل مضاف لینا مفعول فيه د ترى لپاره نجما موصوف نجما سره يضيء فعل مضارع مثبت معلوم هو ضمیر پکې قرانم ضمیر مرفوع متصل مستتر وفاعل کاف حرف جر الشهاب ذو الحال او ساتيان ولا ذو الحال سره خپل حالنا مجرور شو د جر سره خپل مجرور نه ظرف لا متعلق شو په څه پورې يضيء فعل پورې يضيء فعل سره خپل فاعل او مفعول متعلق نه صفت شو د سره بارا موصول سره خپل صفت نه مفعول به څه شو راغون کا فعل سره خپل فاعل نه مفعول فيه نه او مفعول به نه جمله فعلیه انشائیه اما ترى اتنګوري حيث ازتا سهيل د ستوري ته په داسې حال کې چې د ستوره راختون کوي نجمن داسې ستوره یوزي او چې هغه پړقېږي که شهاب بشان ماضي هغه پوه شو به دې باندې وګورئ
وای وقت تضاف الى المفرد کله کله اضافت کولای کیږي د دې مفرد ته وقت تضاف کله کله اضافت کولای کیږي د دې صدا مفرد طرف ته اضافت کولای کیږي فقول الشاعر لکه شاعر فرمای اما ترى حيث سهيل طالعا اتنګوري کلمه دې کې هغه ده چې سهيل لاختون کې لاندې لیکلي دي نجمن یضيء كالشهاب ساطعا نجمن د دې ستوره ده یضيء چې پړقي كالشهاب شان د لمبه ساطعا چې په داسې حال کې چې هغه واله شوی یا دې ذکرل شي اي مكان سهيل حيث هذا بمعنى مكان وشرطه والشرط د دې لپاره دا دی حيث بکله مبني وي وإذا حيث د مبني کېدو د لپاره شرط دا دی اي يضاف الى الجمله د دې نسبت شوی څه ده جمله ده لکه اجلس حيث يجلس زيد کله به هغه ځای کوم ځای کې زید کیږي په دې باندې پوه شئ تاسو دا اجلس حيث يجلس زيد دا مثال دی د جمله فعلیه موږ جلسه د کله یو شی دی او چې د اسمیه مطلب شي لکه اجلس حيث زيد جالس پوه شو به باندې پوره ده پوره کوم بس ها نو نن سبق کې منګه د اسم غیر متمکن په اقسامو کې اتم نمبر هغه بعض ظروف مبنیه ده ذکر کړه په دې کې منګ لاول قبل او بعد درې حالتونه وي چې په دوه حالتونو کې معرب ده په یو کې منفي دي دا مبني دي معرب بکلی چې کله مضاف الیه مذکور وي یا مضاف الیه محذوف نسیه منسیه او چې مضاف الیه محذوف منوي وي نو دې صورت کې بدا بیا مبني به وي په ضمیر باندې پوه شئ مثالونه ولرسول حيث دا چې هم اضافه جملې ته کېږي او دا دلیل مضمون جمله دا به اعتبار د مصدر سره مضاف الیه او مضاف الیه د محذوف منوي وي لہذا دا به هم مبني او مفرد ته چې نسبت وشي نو بیا د دې دا بیا حيث به معرب بني معرب وي بلکې مبني بني پوه شو به باندې دا بیات